محترم مسلمانانو، نن د اتوار ورځ ده او د اتوار په ورځ د ماښام د مانځه بعد یو ډیره زیاته قیمتي او ډیره زیاته سپیشل وظیفه زه در کوم تاسو له. که تاسو د اتوار په ورځ د ماښام د مانځه بعد په خپل ځای باندې کښېناستئ مکمل یکسویۍ سره او تاسو دا وظیفه وکړله، انشاءالله العزیز برکت به دا وي، فضیلت به دا وي چې الله پاک به ستاسو هر قسمه حاجت دا پوره کړي. الله پاک به ستاسو هر قسمه مسله دا به ختم کړي، هر قسم مشکل دا به ختم کړي، څومره ټینشنونه دي دا به تمام الله پاک ختم کړي. که تاسو د الله پاک نه مال او دولت غواړئ، که تاسو د الله پاک نه رزق غواړئ، دغه رنګې که تاسو د الله پاک نه نوکري غواړئ، که تاسو د الله پاک نه د قرض نه د نجات حاصلولو دپاره دا وظیفه کول غواړئ، انشاءالله مکمل جمله چې څومره سازو حاجات دي، څومره مسائل دي، د تمامو حل هم په دې یو صورت کې دی. د قرآن مجید یو صورت دی او تاسو به ترتیب او طریقه کار باندې ووایئ، انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک به ډېر زیات رحم وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، دعا وکړئ چې کوم مسلمانان دي او هغوی بیماران دي، یا الله پاک هغوی ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي او د نیک عمل لپاره له ډېر زیات ژوند ورکړي. څومره کسان بېروزګار دي، دعا ورته وکړئ یا الله پاک تمام بېروزګارو ته ښکلی مزېدار روزګار ورکړي. څومره کسان د نوکرۍ خواهشمند دي، دعا وکړئ یا الله پاک بهترین ځای کې په ښه ځای کې ورله نوکري ورکړي. د چا څومره حاجتونه دي، یا الله پاک تمام حاجات یې له پوره کړي. د چا څومره مسایل دي، مشکلات دي، ټینشنز دي، الله پاک تمام له نجات ورکړي. دغه رنګې د رشتې لپاره څومره هلکه ګرځي یو ځای ته بل ځای ته، الله پاک د دې وظیفې په خاطر باندې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خاطر باندې په ښه ځای کې د رشته ورکړه. امین ثم امین. نن چې محترمه زموږ کوم وظیفه ده، د اتوار د ورځې خاص او ډېره زیاته سپیشل وظیفه ده. په ژوند کې د سکون راوستلو وظیفه ده، په ژوند کې د بهار راوستلو وظیفه ده، هم د مال او دولت دپاره، هم د رشتې دپاره، د کاروبار دپاره، د نوکرۍ دپاره. تاسو به څه وکړئ، د اتوار په ورځ تاسو د ماښام لمونځ وکړئ. د ماښام د لمانځه نه بعد ښه په سکون ځای کې به کښېنئ، داسې ځای کې به کښېنئ چې څوک نه وي، چې څوک راضي نه و تاسو تنګې نه و، بس مکمل په سکون سره وظیفې ته خپل توجه کوه او یو پیره یو لفظ ښه په انداز باندې وایه چې خوند کوي. صرف سر پوره کول نه دي چې ته به هماغه 129 پیرې دا وظیفه وکړې، نه سر به نه پوره کوې، بس لږه ده او روزانه یې کوه یا هر اتوار یې کوه، ښه په سور یې کوه، ښه په سور ځان وتنګې نه. انشاءالله العزیز به تماشه کوو چې الله پاک ستاسو حالات څنګه بدلوي. ترتیب او طریقه کار به داسې شي چې تاسو به 3 پیرې درود ابراهیمي ووایئ، کوم چې د لمانځه درود شریف دی، او بیا به د هغې نه بعد تاسو سورة الکوثر انا اعطیناک الکوثر مکمل صورت به تاسو یو کم 30 پیرې ووایئ، 129 پیرې 129 پیرې دا به تاسو ووایئ. بیا به د هغې نه بعد 3 پیرې بیا درود شریف وي، بیا به د هغې نه بعد دعا وکړئ. دعا به وکړئ انتهایي په عاجزۍ سره، انتهایي په خاکسارۍ سره. خپل څومره حاجات دي، څومره مسایل دي، الله پاک ته کښېږده، الله پاک ته کېښودل. بیا محترمو د هغې نه بعد بیا درود شریف ووایه او ښه په جړا باندې الله پاک نه سوالونه وکړه او لاسونه مې اخره کې مخ باندې راکاږه. چې څومره ستاسو جړا سوه وه، فریاد سوه او الله پاک نه غوښتو طریقه صحیح وه، انشاءالله ضرور به قبلیږي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.